أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الانعام اتم سپارہ آیات نمبر 145 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه دین مخی د مشرکین قباحتون تیر شو چې پاغې کې یو داو چې اغي په ځان باندې بعضی شیزونه حرام کړیو حالانکه الله د طرف نه حلال شیزونه وو خودي په خپل ځان باندې حرام کړیو بعضی شیزونه حلال اغه په زنانو باندې حرام کړیو او په بعضو زناورو باندې سورلی چې کوم دي حرام غنله نو دلته کې الله جل شانه جواب ورکي قل اوه وت اے پاک حبیبا لا اجد زنمومم فيما په هغه سکی اوحیا چې وحی کړي شوی دا الی ما طرفتا محرمن حرام کړي شوی سیز تاسو کوم سیزونه په ځان باندې حرام کړیو نو دا خو تاسو په ځان باندې حرام کړی دي الله نه دی حرام کړی ځکه چې ما ته کوم وحی شوی دا نو په هغه وحی کې ما ته دا تاسو چې کوم سیزونه حرام ګڼئ نو د دې د حرمت څه ذکر الله ما ته نه دی کړی 145 نمبر آیات ته په سورۃ الانعام کې نو دی چې کوم سیزونه حرام کړي او حرام نو د الله د طرف نه دی په زور په ځان باندې حرام کړي نو دا اختیار صرف الله ته دی یو سیز حلالول یا حرامول یا حلالول دا صرف الله رب العزت کولی شي بل جدا دا اختیار نشته دی البته علما خلق ته خی چې دا سیز حرام دی حرامي نه دا سیز حرام دی او دا سیز حلال دی علامه انور شاه کشمیری رحمه الله مخکې خلک راغون شو او د سود ډیر صفاتونه شروع کړو د سود د پاره سجودا لارې جوړې کړې وي او هغه ته دا خبرې په دې انداز سره کول چې د انور شاه کشمیری رحمه الله فتوا د جواز راکړي چې موږ دوی چې دا کار تاسو جایز دی نو ډیر صفاتونه او ډیر صفو بل طریقه باندې راتاو شو د سود صفاتونه شروع علامه انور شاه کشمیری رحمه الله تو فرمایل وی ظالمانو وی تاسو د مولا سټ د جهنم پول ولې جوړاوای وی زما سټ د جهنم پول ولې جوړاوای چې زما په سټ باندې خپکې دی جهنم ته ودانګي جهنم ته تاسو وسه دانګي نو زما دا سټ د جهنم پول مو جوړاوای ډایرکټ وته ورندانګي مطلب دا چې په مان تاسو د جواز مطلب غواړی نو زما د وجنه سود نه حلاليږي کو زه وایم چې دا حلال دی خدا نه حلالي ځکه د حلال او د حرام اختیار د جا سره دی
د الله سره دی. نو الله سيزونه حلال کړي وو او دی حلال سيزونه په ځان باندې حرام کړي. کوم سیز چې قطعي تور ثابت دی چې دا حلال دی او دا یو سړی حرام وګڼي په دې انسان کافر کیږي. یو حرام سیز چې قطعي تور ثابت وي چې دا حرام دی لکه د خنزیر غوښه شراب او دا چې حلال وګڼل په دې کافر کیږي. او چا وخوړل خو ګڼلې چې کوم دی حرام دی نو ګناهګار ډېر لوی ګناهګار دی خو کافر کیږي په نه. خو که دا حلال وګڼل چې دا سیز حلال دی نو په دې باندې انسان کافر کیږي. نو دې ظالمانو حلال سیزونه دا په ځان باندې حرام کړیو. نو نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې تو فرمایا قل او فرمایا ته ای پاک حبیبا لا اجدو زنمم فيما په هغه څه کې اوحیا چې وحی کړی شوی د الی ما طرف ته محرما حرام چې حرام کړی شوی سیزونه. زه په دې کې تاسو چې کوم سیزونه په ځان حرام کړی دي نو وحی په نبی علیه السلام راتله نو زه په دې خپل وحی کې ماته یو سیز نه دی معلوم مطلب دا و چې دا سیزونه حرام نه دي تاسو په زور په ځان حرام کړی دي. محرما حرام کړل شوی علی طاعم په خوراک کوونکو باندې یطعمه چې خوري هغې سیزونو لره یعنې چې کوم سیزونه د خوراک دي نو په هغې کې زه نه وینم چې هغه الله چې کوم دی حرام کړي چې هغه خلک خوري کوم سیزونه الا مگر ان یکون دا چې وي میتتن مرداره نو مرداره حرام ده. نبی علیه السلام ما ته وحی کې مرداره ښودلې شوې ده چې دا مرداره دا حرامه ده. مردار حلال زناور دی خو د ذبح قابل دی او چا ذبح نه کو بغیر د ذبح نه مړ شو دا حرام دی. نو مرداره حرام دی د مرداره ویل شي نه مرداره حرامه ده. او دم مسفوحه او بهیدونکي وینه بهیدونکي وینه دا چې کوم دی حرامه ده. چې کومه ټوس وینه وي دا حرامه نه ده. اوس د جګر وینه شوه دا جګر چې د جګر دا جګر په خپله باندې وینه ده. دغه رنګې آینه دا آینه نو آینه چې ده دا په خپله باندې وینه ده نو دا حلاله ده ځکه چې دا بهیدونکې وینه نه ده دا ټوس وینه ده. نو بهیدونکې وینه چې کوم دی حرامه ده. یا هغه وینه چې سړی څاروي حلال کې وینه دې وبهیږي کومه وینه په رګونو کې پاتې شوله یا کومه وینه په غوښه کې پاتې شوله دا حرامه نه ده حلاله ده. که یو سړی دکه غوښه راولي پخی کې وي خوري دا حلاله ده جایز دی. خو چې کومه بهیږي وینه دغه بهیدونکې وینه چې کوم ده دا حرامه ده. او دم مسفوحا او بهیدونکې وینه دا حرامه ده. او لحم خنزیر غوښه د خنزیر نو دلته کې ذکر د غوښې دی خو مراد ته ټول خنزیر دی. خنزیر دا نجس العین دی د هر جز پلیت دی د یو جز نه د څوک فایده نشي اخیستلی هر جز د خنزیر دا پلیت دی. د سرمن سړی دباغت وکړي رنګ کړي وچېږي دا په کار نشي راوستلی. سرمن هم په کار چربي هم په کار نشي راوستلی پټې هم په کار نشي د دې هر یو څیز پلیت دی. او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فانه رجس بېشکه دا پلیتی ده. او فسقا یا ګناه ده یا ګناه اوهله چې اوچت کړی شوي وي اواز اوچت کړلی شوي وي لغیر الله د غیر الله به په هغې باندې. یو څاروی دی او یو سړی ذبح کوي او په ځای د بسم الله الله اکبر دی به د یو بوت نوم والي یا به د پیر بابا نوم والي یا به د میا بابا نوم والي یا به د دیوانه بابا نوم والي چې د هغه په نوم یې ذبح کوم دا مردار دی. د ټولو نه ړومبې پلید چې دی هغه میته ده یعنی مرداره ده. او د دې نه زیاته پلیده دا چې کوم دی وینه بهیدونکې وینه ده. او لحم خنزیر او د ټولو نه زیات پلید دا د غوښه د خنزیر ده یا د خنزیر هر جز دا پلید دی. او بیا د ټولو نه زیات پلید سیزو هغه ځناور چې په هغې باندې نوم د غیر الله اخیستلی شوي وي نو دا هم حرام دی. فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره شو محتاج شو خوراک ته دی تاسو ته ما ویل چې داسې محتاج شو چې دی مري په دې حرام سیز نه خوري نو دی مري په دې خوراک حرام سیز نه څکي نو دی مري. نو په دې حالت کې بیا د اجازت دی چې په دوره مقدار سره دی خوراک وکړي یا څښاک وکړي چې صرف دی په ژوندی پاتې شي. او دویم شرط ورله دا دی چې دی د لذت د خوند دپاره نه خوري بلکې صرف د خپل ځان بچ کولو دپاره خوري نو دا د ده لپاره بیا جایز دی. فمن اضطر
دا مه ته چې کوم سيزونه دي نو الله وی دا حرام دي نبی عليه السلام وی دا حرام دي الله وی دا حرام دي فمن ضر خود دې حرام سيزونه نه فمن ضر پس هغه څوک چې مجبور شو محتاج شو دغه حرام سيزونه ته دی وګي دی بل سيز نشته د خنزير غوخه پرته ده د تګي دی بل سيز نشته شراب پراته دي یا بدون وین بدون کې وینه چې کوم دی پراته ده بل څه نشته د تندې په صورت کې او دې مړ کېږي دومره زیات تږي شوی دی دې دغه وینه هم څښلی شي او دې دغه شراب هم څښلی شي خو په دومره مقدار کې چې صرف دې پې ژوندی پاتې شي او دویم د لذت دپاره یې نسکي نو فمن اضطر پس څوک چې مجبور شو د حرامو څیزونو ته محتاج شو غیر باغن چې دې نه خوند اخیستونکي وي ولا عاد او نه زیاتې کوونکي وي تجاوز کوونکي وي نو فإن ربک غفور رحیم بېشکه رب ستا بخښونکی مهربان دی وعلى الذین په هغه کسانو باندې هادو چې یهودیانو حرمنا موږ حرام کړي کل ذي ظفر هر نکونو والا زناور هر نکونو والا زناور دا باغی باندې موږ حرام کړو یهودیانو باندې ابن عباس رضی الله عنه مجاهد رحمه الله فرمایي چې د دینه هر هغه زناور مراد دی لکه اوخ شتر مرغ بطه مرغابه داتې مراد دي هغه زناور چې دغه په د خپو کې نه دي د پنجو کې منځ کې هغه پرده وي نو دا قسمه زناور دا په بني اسرائیلو باندې حرام کړی شي خو د وقتي مصلحت ته وجې نه مستقل حرام نه و د هغې د ګناهونو د وجې نه پې الله دا ورله الله یو سزا ورکولی دی پې حرام کړي ښه نو دا پې حرام و هادو حرمنا مو حرام کړي کل ذي ظفر هر نکونو والا ساروی چې د نګونو په دې منځ کې د پنجو په دې منځ کې پرده وي لکه اوښ شو شترمر شو بطه شوه مرغابی شوه د دې په دې منځ ایلی شوه د دې په دې ګوتو په دې منځ کې چې کوم دی پرده وي دا په بني اسرائیلو باندې حرام و ومن البقر او د غواګانو نه نو غواګانې پې حلالې وي او ګډې بیزې پې هم حلالې وي خو د ګډو بیزو او دغه رنګې د غواګانو چې کومه وازګه وه دا پې الله حرام کړې وه ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د ګډو بیزو نه حرمنا موږ حرام کړي وو علیهم په دوی باندې شحومهما د دې دواړو قسمو زناورو وازګه شحومهما د دې دواړو وازګه الا ما حملت مگر هغه چې پرته وه یا بار شوي وه ظهورهما د دې دواړو زناورو په ملا باندې د دې دواړو زناورو په ملا چې کومه وازګه وه دا به حلاله وه اول حوایا یا د کلمو وازګه چې کومه وه نو دا به هم حلاله وه د دغې بني اسرائیلو دپاره اول حوایا یا د کلمو او مختلطه یا هغه چې ګډوډه شوی به وه بعظم د اډوکي سره یعنی انختې به وه د اډوکي د پاسه به کومه وازګه وه نو دا درې قسمه وازګې د شا د پاسه به چې کومه وازګه وه د بیزې او د غوا د دې د شا د پاسه نو دغه به حلاله وه دویم د کلمو چې کومه وازګه وه دا به حلاله وه او دریم چې کومه وازګه به د اډوکي سره کلکه انختې وه نو دغه قسمه وازګه به حلاله وه د دې دریو قسمه وازګو نه علاوه ټوله قسمه وازګې چې په هر ځای کې به دا به حرامه وه د بني اسرائیلو دپاره غوا به حلاله وه خو غوا کې وازګه به حرامه وه الله فرمایي ذلک جزیناهم دا سزا ذلک دا جزیناهم مونږ سزا ورکړې وه دوی ته ببغیهم د دوی په سرکشۍ باندې د دوی د سرکشۍ په سبب سره د دوی د ګناهونو په سبب سره د دوی ډېر ګناهونه کړي دي بني اسرائیلو او ډېرې سرکشۍ یې کړي دي نو د دې وجې نه الله وشي د دې د سرکشۍ د وجې نه بې دا څیزونه مونږ حرام کړي حالانکې دا حرامو نه وو خو د دې د وجې نه وإنا لصادقون او الله فرمایي وإنا بېشکه مونږ لصادقون خامخا رښتیني یو نو الله یې مونږ رښتوني یو دې دروغجن دي اصل کې بني اسرائیلو به دا دعوه کوله چې دا اوښ غوښه چې کوم دی ابراهیم علیه السلام په دین کې هم حرامه وه بلکې د ابراهیم علیه السلام امو او د حضرت نوح علیه السلام د دې د زمانې نه راواخلې تر اوسه پورې د اوښ غوښه حرامه را روانه ده بني اسرائیلو به دا دعوه کوله چې دا د اوښ غوښه په هغې هم حرامه وه په نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام تر اوسه پورې د اوښ دا غوښه حرامه ده د دې وجې بني اسرائیل وایي موږ د اوښ غوښه نه خورو دا په موږ هم حرامه وه او په ابراهیم علیه السلام او په نوح علیه السلام نو الله وی دی دروغ وی ذالک جزیناهم دا موږ سزا ورکړې د دوی ته ببغیهم د دې د ګناهونو د وجې نه حرامه نه د دې سزا ده
وانا لصادقون او بشک الله وی موږ رښتونی یو د بنی اسرائیل دروغجن دي نوح علیہ السلام باندې علاله وا ابراهیم علیہ السلام باندې علاله وا دي ته چې موږ حرام کړی د دې د ګناهونو د وجه موږ حرام کړی فإن كذبوك دغه تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فإن كذبوك کچری دوی دروغ نسبت وکیتا تا اے پاک حبیب فقل او فرمایو تا ربکم چې رب تاسو ذو رحمتن دا خاوند رحمت دی واسعتن او د رحمت چې دا ډیر وسیع دی نو دې طرف ته اشاره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله چې کوم دې تسلی ورګي چې ته پکېګمو دا کم کسان چې ته تکلیفونه در رسی او ستا مخالفت کوي او ته قسم تکلیفونه در رسی نه دي دا معنی نه ده چې ستا رب عاجز دی د دینه عاجز نه دی الله دې له هم سزا ورکوي شي خو الله رحیم او کریم ذات ته او د الله رحمت ډیر زیات ته ډیر ارت ته نو د خپل رحمت توجنه الله دې ته مهلت ورکوي ولا يرد او نشي واپس کېدلې بأسه عذاب د دوی ولا يرد او نشي واپس کېدلې بأسه عذاب د هغه یعنی عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه نړمبه ورته مهلت ورکي او چکلا او د دې لپاره مهلت ورکي الله په خپل انسانانو مېند چې شاید د انسانان راه راست راشي او دغه ظلم او ستم نه راوزي اسلام قبول کی خو بیا هم چې اسلام قبول نکو نو استاد رب د عذاب نه دی بچ کېدلی نشي او دا فورن جو د سزا نه ورګي نو دا د الله رحم دی نو دغه نبی علیہ السلام تسلی دا چې فإن كذبوك بشک دې دروغ نسبت کوي ته پاک حبیبا فقل او فرمایله وتا اے پاک حبیبا ربکم چې رب تاسو ذو رحمت خاون ذو رحمت واسعه دلوی رحمت خاون دی رب فقل فرمایو ته پاک حبیبا ربکم چې رب تاسو ذو رحمت واسعه دلوی رحمت خاون دی ولا يرد او نشي واپس کېدلې بأسه عذاب د هغه نشي واپس کولې بأسه عذاب د هغه عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه یعنی د الله د عذاب چرته نشي واپس کېدلې کو دي توبه اونې استلا الله بخامه خدي ته عذاب ورکړي قل فرمایو د اے پاک حبیبا لا اجدو نموما فی ما په هغه سکه اوحی چې وحی کولی شي الی ما طرف ته محرما حرام کړل شي سيزونه علی طاعم یطعمه په خوراک کوونکو باندې چې هغه خوري هغه سيز لرا الا مگر ان یکونا دا چې وی میتتن مردار حرام ده او دم مسفوحه بهیدون کی وینه حرام ده او لحم خنزیر او د خنزیر غوښه حرام ده ذکر د غوښې دی د خنزیر هر جز حرام دی فانه رجس بشک دا پلیتی دا او فسقا یا گناه دا احل لغیر الله او فسقا یا گناه احل چې आवाज اوچت کړی شي وی لغیر الله د الله نه علاوه د بل چا به پاغ زناور باندې نو دا هم گناه او فسق دی فمن تر پس ها څوک چې محتاج شو د حرام سيزونو ته غیر باغن نو نبوي دی خړون کې خون او مزه د پاره ولا عادن او نب زیات خړون کې وي فإن ربك غفور رحيم بشک رب ستا بخون کې مهربان دي چې دې شرایط سره وي نو بیا الله پاکي بخي دغه وعلى الذين بها کسانو باندې هادو يهوديان دي حرمنا من حرام کړی وي كل ذي ظفر هر نکونو والا زناور ومن البقر والغنم او د غواګانو او د ګډو بيزونه حرمنا من حرام کړی وعليهم بدوی باندې شحومهما د هغه دواړو قسم زناور وازګه الا ما حملت مگر هغه چې با د پاسه به ظهورهما د دې دواړه قسم زناور دملا د پاسه بوا او الحوايا يد کلمو وازغا او مختلط بعظم یا هغه چې دا ډوکی سربان خطوا ذالک جزایناهم دا مو سزا ورکړي و دوی ته ببغيهم د دوی سرکشه په سبب سره وانا لصادقون بشک مونږ رښتونیو فان كذبوك کو چر دې دروغ نسبت او کی ته پاک حبیبا فقل فرمایو تا
ربکم چې رب ستاسو ذو رحمت واسعه د لوی رحمت خاوند دی ولا يرد نشي واپس کولی بأسه عذاب د هغه عن القوم المجرمین د قوم د مجرمانو نه قل او فرمایو دی پاک حبیب لا اجدو زنم من فی ما په هغه څه کې اوحی چې وحی کولی شي الی ما طرف ته محرما حرام کړل شوی علی طاعم یطعمه چې په خوراک کوونکو باندې طاعم په خوراک کوونکو باندې یطعمه چې خوري هغه سیز لره الا مگر ایکونا الا مگر هغه سیزونه حرام دي ایکونا دا چې میتتن مرداره مرداره حرام ده او دم مسفوحه او بهدون کی وینه حرام ده او لحم خنزیر او خنزیر غوخه فانه رجس بشک دا پلیتی ده او فسقا یا گنا او هل لغیر الله به چې आवाज اوچت کړی شی وي د غیر الله په هغه زناور باندې فمن ذر رب هغه څوک چې محتاج شو غیر باغ نو نبوي دي خون او مزید پاره خړونګي ولا عاد او نبوي زیات خړونګي فإن ربك غفور رحيم بشک رب ستابهونګي مهربان دي وعلى الذين وبها کسانو باندې هادو يهوديان دي حرمنا من حرام کړیو کل ذی ظفر هر نکونو والا زناور ومن البقر او د غواګانو نا ولا غنم او د ګډو بيزونا حرمنا من حرام کړیو علیهم بدوی باندې شحومهما د دې دواړه قسم زناور وازګه الا ما حملت مگر هغه وازګه حملت چې بار بوا ظهورهما د دې د شاګانو د پاسا او ول حوا یا د کلمو سرا او مختلط یا بغړ وړ شی وا بعظم دا ډوګي سرا ذالک جزایناهم دا مون سزا ورکړی و دوی ته بغیهم د دوی د سرکشی د وجنه و انا للصادقون او بشک مون رښتونیو و انا للصادقون او بشک مون خامخ رښتونیو فإن كذبوک کوچر دوی د دروغ نسبت او کتاب ته پاک حبیبا فقل او فرمایو ته ربکم چې رب تاسو ذو رحمت واسعه د لوی رحمت خاوند ولا يرد او نشي واپس کولی بأسه عذاب دهغه عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو لا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمته.